درې پیری خودکش حمله شوې ده د هغوی په کور باندې حملې شوې دي او په داسې وخت کې هغه خطر اوس هم موجود ده. په داسې وخت کې د هغوی نه هغه سیکورټي واپس اخیستل چې هغه یوازې د اسلام نه هغه د دې ملک هغه د دې مملکت خدای پاکستان او د دې قوم اساسه ده او هغوی د دې ملک او ملت دپاره د دې قوم دپاره د دې ملک دپاره د هغوی زبردست خدمات دي او د روزي اول نه د هغوی د دې موجوده حکومت باره کې یو موقف دی چې دا حکومت چې دی دا سلیکټډ حکومت دی دا په الیکشن نه دی راغلی دا راویستی شوی دی او په الیکشن کې هغه قومي قیادت بشمول مولانا عبدالرحمن صاحب هغوی ټول په یو سوچ سمجه سازش سره د الیکشن د اسمبلی نه بهر شو نو بهر دنیا ته دا پیغام ورکولو دپاره عالمي دنیا ته چې په پاکستان کې مذهبي جماعتونه خلک نه غواړي خلک مذهبي جماعتونو په شا باندې نه دی ولاړ نو هغې دپاره مولانا صاحب یو د میلیون مارچ په صورت کې د هغې جواب ورکړو او تقریبا 12 میلیون مارچ په پاکستان کې وشو په لکاو خلک هغې کې راووتل دنیا وکتل چې په هغې کې معمولي د چا ذره برابر تاوان ونه شو او په لکاو خلک د میلیون مارچ کې شرکت وکړو موږ د دې جواب ورکړو چې په پاکستان کې اوس هم خلک مذهبي قوتونو په شا باندې ولاړ دي مذهبي قوتونه غواړي او دا کوم شکست چې په الیکشن کې تاسو وینئ چې قومي قیادت بهر شوی یا مولانا عبدالرحمن صاحب دا په سوچ سمجه سازش سره د ماحول نه بهر شوي دي لهذا د داسې قیادت نه سیکورټي اخیستل د هغوی نه سیکورټي واپس اخیستل چې خطرات موجود دي موږ د دې بھرپور مذمت کوو او موږ دا ویو حکومتي وخت ته او حکومتي ادارو ته که مولانا عبدالرحمن صاحب ته خدا نه خواسته څه وشو هغوی ته څه تاوان ورسېده د دې ذمهداري به په موجوده کټکټي حکومت او په حکومتي ادارو باندې لهذا حکومت ته فوري طور دا اپیل کوو چې هغه مولانا صاحب ته سیکورټي ورکړي ځکه دا د حکومت ذمهداري ده که نه سیکورټي الحمدلله جمعیت العلماء اسلام موږ پخپله ورکولی شو او وکتل خلکو په میلیون مارچو کې چې انصارالاسلام چې کوم زموږ حفاظتي دسته ده هغوی چې په کوم تعداد کې راوځي نو دا نور خلک چې कुमकुम हेयर ऑयल प्लस टॉनिक सिर्फ एक हफ्ते में बाल गिरना बंद, बालों को लंबे घने सियाह और चमकदार बनाए, खुश्की सिकरी का जड़ से खात्मा करता है। खसूसन रात को सोते वक्त बालों में मालिश करने से भरपूर और पुरसुकून नींद के लिए निहायत मुफीद है। हर किस्म की केमियाई मुरकबात से पाक है।